چې هر وظیفه کې یو عزم دا شو چې مونږ تاسو ټول به ان شاء الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې 50,000 ځله درود شریف لګو به ان شاء الله. خلګه درود کې دا کمال دی، درود شریف ویلو کې دا عظمت دی، درود شریف ویلو کې دا اعجاز دی. هر عبادت کې، مس کې، جهاد کې، زکات ورکې، حج کې، عمره کې، طوافونه کې زړه کې د خیال راغو چې خلک دی وایي سونه خسړې دی، هر څه په هوا شو، هر څه ختم شول. او درود پاک کې دا عظمت ته چې په هر نیت وای او هر وخت وای الله پاک دا مردودینا په هر صورت کې قبلې وایو به ان شاء الله. په زور وایو به ان شاء الله، نور په زور وایو به ان شاء الله، نور په اوچت आवाज وایو به ان شاء الله. یو دا عزم شو د په برکت به د دې په برکت به تکلیفونه، بیماریانې، دردونه، پریشانیانې د هر څه الله پاک ختم کی. وسلم څنګه روټۍ خوړلې وه تا ته برایات شي چې نن قاسم راته بیان کړ چې پیغمبر روټۍ خوړه اول به لاسونه ووینځل، ته به نن اول لاسونه ووینځې، وبه وینځې انشاءالله، ګوتې به نه وینځې، لاسونه به وینځې، دیزي نه والې دیزي پورې. دا یو سنت شو. بیا به روټۍ ته کښېنې، بیا به وایې بسم الله وعلی برکت الله. څو شول؟ په زوره وایه څو شول؟ نور په زوره وایه څو شول؟ او بیا چې روټۍ ته کښېنې خپلې مخې ته به خورې، دا نه چې بلې مخې ته غټ الو پروت وي غوښه مې اچولې ده ماشاءالله ورته ووایه، په زوره ورته ماشاءالله خیر دی، کټې ماشاءالله ماشاءالله ورته وایه کټې دی، نور په زوره وایه ماشاءالله. دا غوښه چې د بل چا مخې ته ډېره تللی ته به ځان مخې ته نه راکاږې. څو سنت شول؟ په زوره وایه څو شول؟ نور په زوره وایه څو شول؟ نور په اوچت آواز وایه څو شول؟ او چې بیا روټۍ وخورې بیا به د الله پاک شکر ادا کې خدایا بونیر کې سیلاب راغلی، خلکو نه یې کورونه مې وړل، ځمکې مې وړې، بچي م ترې وړل، ښځې م ترې وړې، مال م ترې وړو، سره زر م ترې وړل، سپین زر م ترې وړل، د هغوی کچنونه خاورې ایرې شول، کم پکې شهیدان شول الله ته ورته اجر ورکې، کم ژوندي پاتې دي د هغه مې په خوشحالي بدل کې. پنجاب کې سیلاب راغلی دی، کورونه ډوب شول، سمندر کورونه نه ښارونه ډوب شول، ښارونه یو خوا سیلاب دی، کورونه ډوبېږي لګیا دی، خلک مړه کېږي لګیا دی. کشتۍ کې چې راوباسي نن کشتۍ الټه شوه، شپږ کشان پکې شهیدان شول. الله پاک دې زمونږه پنجاب او زمونږه بونیر ټولو باندې خپل رحم وکړي. خدایا په دې سخت حالت کې ما ګناهګار باندې تا د پیر شفیع الله صاحب په دې عظیم دسترخوان باندې ښکلې روټۍ، ښکلې دعوت، ښکلې چاولې، ښکله غوښه وخوړله. الله ستا شکر ادا کوم. څو سنت شول؟ په زوره وایه څو شول؟ نور په زوره وایه څو شول؟ او چې بیا راپاسې بیا بل بیا لاسونه ووینځې، دیزي نه والې دیزي پورې. څو شول؟ په زوره وایه څو شول؟ نور په زوره وایه څو شول؟ او اوس راته په زوره ووایه ورځې کې څو ټیمه روټۍ خورې؟ اوس خبرې نه کوي. ماشومان وایي او مشران وایي مونږ خواړو روټۍ خورو نه. په زوره وایه څو ټیمه یې خورئ؟ نور په زوره وایه څو ټیمه یې خورئ؟ یو ځای کې مې بیان کولو او دا سنت مې ورته بیان کړل، مې څو ټیمه روټۍ خورئ؟ داسې یو غټه بلا ناسته وه، داسې لاس یې اوچت کو وایي شپږ ټیمه. څو ټیمه؟ شپږ ټیمه. ما ورته والله دا ستا دا خېټه چې وینم، ستا بدن چې وینم، ستا معده چې وینم، ستا دا جسم چې وینم، ما ته پته لګي چې رزاق زما الله دی. او تا ته روټۍ درکول دا قسم د سلیمان علیه السلام هغه د سمندر والا مې دی، تا صرف الله ساتلی شي، زمونږ د وس کار نه دی. بهرحال مسلمانانو څو ټیمه روټۍ خورئ؟ په زوره وایه. نور په زوره وایه څو ټیمه؟ او چا دپاره روټۍ خورئ؟ ځان دپاره، نر ځوان دی، چا دپاره یې خورئ؟ او که داسې نشي کېدی چې روټۍ ته خورې او غټېږي شفیع الله صاحب، داسې کېږي؟ او شفیع الله صاحب صحت چې ښه دی دا خپله خانداني ماړه خلک دي، او خاندانی الله پاک عظمتونه، علم، تقوا، طهارت، پاکیزګي، پیری او نسبتونه م ورکړي دي، او جسم یې م ورکړی دی. وایه سبحان الله، په زوره وایه سبحان الله. که ته روټۍ خورې او نه خورې او یو ټیم دې ونه خوړه ګزاره به وشي، دوه ټیمه دې ونه خوړه ګزاره به وشي، درېیم ټیم چې دې ونه خوړه سر به در باندې ګرځي، او په څلورم ټیم چې دې ونه خوړه سترګې به در باندې تورېږي، پنځم ټیم دې ونه خوړه ملا به دې 120 سال بوډا والا جوړه شوي داسې ښکته به روان